بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت موږ د شب قدر کتوزو روډ باندې ولاړ یو. د کتوزو د ولس دا یو ډیره دیرینه مطالبه و چې د کتوزو په دغه روډ باندې خو د جوړولو کار شروع شوی، خو چې کوم د تکمیل کار و هغه د زنډ کار شو. په دغه وجه باندې د کتوزو او دې سره خوشه چې کوم د حسنزی او نور یو شمېر کلي ولس دي هغوی یو قسمه تحفظات لرل، خو نن الحمدلله په دغه روډ باندې باقاعده کار دوباره شروع شوی. تر د تکمیله پورې به دغه کار رواني. موږ سره دغه وخت د صوبایي اسمبلی سابقه غړی او د خصوصي مشیر عارف احمدزی موجود دی، کوم چې د دغه روډ د چې کوم کار روان دی د هغې کتنې دپاره راغلي. هغوی سره به دغه روډ حوالې سره خبرې اترې کوو چې د دې ولس دغه درینه مطالبه پوره کېدو باندې نن هغوی څه قسمه اظهار خیال کوي. ام پي صاحب، نن څه ګورئ د دې روډ حوالې سره د خلکو ډېرې غوښتنې وي، ډېرې مطالبې وي، باید چې څه لږ ډېر لیټ شو خو الحمدلله ستاسو په ټینور کې دغه کار مکمل کېږي. څه به وایي ولس سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی خو ستاسو ټولو زه ډېر زیات مشکور یم. دویم خبره ده چې د دې روډ دا د 2019-20 اي ډي پي کې ما اچولی و. 2019-20 د دې آغاز شوی دی، په 20 کې آغاز وشو، په اي ډي پي 2019-20 کې مونږ اچولی و او د دې کمپلیشن چې کوم دی دا جون 2023 پورې دی. یقینا د دې د اسفالټ لیټ شو، خو هغه د خپل کمپلیشن پیریډ نه زیات نه دی لیټ. د ملک حالات او د صوبې حالات چې کوم فاینانشل کرایسیس وو هغه د ټول صوبې ته د ټولو خلکو ته پته ده چې د تیر شوي 8-9 میاشتو نه زمونږ د صوبې کومه حصه چې دا کوم چې زمونږ قانوني حق دی چې کوم زمونږ سوال باندې نه دی، هغه پیسې چې کوم دی زمونږ د موجوده امپورټډ حکومت هغه ګیرې کړي دي او هغه یو پینی چې کوم دی هغه موږ ته پای کې نه ورغلی. د هغې باوجود د فاینانشل چې کوم زمونږ مینجمنټ و د هغې په ښه طریقه باندې هغه وشو. الحمدلله نن دا ریلیز هم دې ته وشو. زما د دغه نه زمونږ چې کله دغه ډیزالو کېدی اسمبلی د هغې نه یو 10 دن مخکې مونږ په دې کې ریلیز وکړو. انشاءالله د دې کمپلیشن به ډېر لږ ټایم کې وشي. پی سی سی ورک بعضې ځایونو کې لکه مطلب د دې چې کوم شولډرز دي هغه شاید د دې نه پس کېږي، خو د دې چې کوم مین اسفالټ دغه دی هغه انشاءالله دې کې کمپلیټ شي. زه خو دا وایم چې دا ډېر د خوشحالۍ خبر دی. زه په دې باندې اگر چې د خلکو ته تکلیف و، خو زما مړی جمدی دلته ډېر ریګولر دی. زه به په خپله مړي جمدي راتلم، ما کتل چې د خلکو تکلیف څومره دی او په دې باندې یوازې کتوزو نه ده پرته، په دې باندې زمونږ د سپینکي یا د میرزو یا سنزو مولاخیل کتوزه یو لوی علاقه په دې باندې پرته ده او د هغې د تکلیف ما ته احساس و. نو زه بالکل په قلار نیم ناست د دې دپاره ما پوره چې څومره د دې هغه تاسو ته ما واضح هم کړه چې کوم حالات و د صوبې، خو د هغې باوجود الحمدلله زه چیف منسټر صاحب سابقه چې کوم زمونږ محمود خان د هغه زه ډېر زیات شکرګزار یم. که زه تاسو ته ووایم زما په دې وټساپ کې د هغه میسیجز پراته دي چې ما هغه ته کوم میسیجز د دې سړک باره کې کړي دي او بیا هغه ما ته دوباره ریسپانس راکړی دی او ما ته یې ویلي چې انشاءالله دا ځل به تا ته ریلیز کېږي. د دې یو ریلیز بل هم انشاءالله په دې ورځ کې زما خیال لري چې پرون بله اوس شوي وي، خو انشاءالله هغه ریلیز به مو شي. نو د دې چې کوم د شولډرز دغه دی یا پی سی سی ورک دی دا به هم انشاءالله په دې کې مونږ کمپلیټ کوو. چې بعضې خلک د دې روډ په باندې خپله کریډټ اخیستل غواړي، هغه خلکو ته څه وایي چې د دغه روډ کریډټ نور خلک اخیستل غواړي، د هغوی دپاره به څه میسیج وي؟ نو هغې ته خو زه دا وایم چې 2019-20 کې د تحریک انصاف حکومت و او د تحریک انصاف ایم پی ای و تحریک انصاف وزارت و دلته او زما خیال دا دی زه په دې صوبه کې زه بل ځای کې ته فنډ هم نینم چې دا شک د چا پړه کې راشي چې دا فنډ د کوم ځای نه راغی. حکومت د تحریک انصاف و، زه الحمدلله د دې قوم په تعاون سره د دوی نماینده وم. ما په 2019-20 کې چې دا روډ په هغه کې اچو په اي ډي پي کې، نو د دې خلک ګواه دي چې ما له څوک هم نو راغلی چې دا روډ په اي ډي پي کې واچوه. ما ته په خپله هر یو روډ الحمدلله په فنګر ټپس یاد دی چې کوم روډ ما نه پاتې دی. ما په هغه ورځو کې چې وکتل نو ما سره یو غټ روډ په پوره حلقه کې نو، ما سره دا یو روډ خالي و، دا ما واچو او دا یوازې دا نه دی د کتوزو دننه روډ دی. د هغې نه بعد چې کوم دی دا راسې وتې دی د مټې روډ ته الحمدلله دا ټول شو. نو که څوک کریډټ لري نو خیر دی، هغوی ته زه دا وایم چې چا سره څه لږ ډېر اختیارات شته، هغه اختیارات د استعمال کړي، دا بازار د صفا کړي، د بازار کې چې کوم دی دا چې کوم ګندونه پراته دي دا دې لرې کړي، دا اډې دې دننه کړي، چنګچان چې کوم دی هغې له دې رڼو له دې چې کوم دی اډې ورکړي. دا اختیارات خو دا خو ورسره دي. نو هغه خلکو ته زه وایم چې خیر دی پردي اختیارات مال. بل دا پخوا به داسې کار و چې یاره د چا پراجکټ به دې وکتل نو بل کس به راغی او په بورډ ولګاو. اوس خو دا قوم دومره
خبر شوی دی چې هغه ته په لس بوډونو لګه او قوم ته خبرې دا چا کړی دی نو الحمدلله مونږ دا د دوی په ما باندې قرض او هغه قرض مانن انشاءالله دوی له ورک داسې دا چې سټیټ د دې خبرې ذمہواري چې هغه خپل قوم له بنیادي سہولیات ورکړي په هغې بنیادي سہولیاتو کې یو چې کوم دی زموږ دا روډ چې سابقه منسټر صاحب زموږ منظور کړی و واقعي چې دا یو ډېره اهم مسله وه او په دې ډېره لوی آبادي پرته ده زه د خپل قوم له د کتوزو د سنځو څومره زموږ ملګري او څومره قوم چې دی ټولو له مبارکباد هم ورکوم او انشاءالله زموږ د سیاست محور او زموږ د سیاست مقصد همدا دی چې موږ د خپل قوم له څومره مسایل چې دي چې دا زر تر زره حل کو او دا زمونږ په پرایورټي کوو موږ به بار بار منسټر صاحب ته ویو منسټر صاحب هم چې کوم دی چیف منسټر ته دا ویلو چې دا نمبر 1 پرایورټي زماره چې یاره ګورنمنټ کله ختمیږي چې دې ته پنډ ریلیز شوي او دا مسله چې کوم دی دا حل شوي خوشحالي موقع ده افتتاح هم مخکې شوی وه او دا پراپګنډې چې کوم خلکو کولې نو بس نن ختم شي تاسو په خپله ولیده چې یاره دا چا کړی دی او چا افتتاح وکړه څوک راغلی لوسکار ته ولاړ دي نو ټول خلک په خپله ویني هغه رښتیا او دروغ په خپله ټول خلکو ته معلوم شو زیاتره خلک په دې خپه وي دوړې دي نو چې هر کار کې کور کې کله ته یو کوټه روز پړې نو دوړې موړې خامخا او چې کله کوټه ښایسته شي او بیا پکې کښېنې نو بیا سړي له خوند ورکړي نو نن هغه د خوند موقع ده نو هغه دوړې انشاءالله ختمې شي او نن د خوند موقع ده او انشاءالله دا دې خلکو ته زه مبارکباد ورکوم او انشاءالله دا به ښه ښایسته د پاکستان تحریک انصاف یو غټه منصوبه وه او دا پای تکمیل ته ورسوي ډېره مننه